الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليها قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر متفق علیہ حدیث د جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے نقل لے صحیح بخاری و صحیح مسلم کے عمدہ دے راوینہ منقول لے اگی فرمائی یو زنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرالا یو معاملہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو خبر اکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی دوبارہ با تو بیا راځي بل ځل هغه رسول الله ته کچره دا لموتاسو موجود نه حدیث کے الفاظ دا دی یعنی استا مطلب دا دی مرگ مراد دستاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل کچره تاسو نمونتم نراشا ابو بکر صدیق لبیا راشا مخکنه گفتگو او گذشته جمعو دا سلسله روانه ده د ابو بکر صدیق د شان او دغه د مرتبه زما خو دومره فصاحت نشته د دومره نه بلاغت ګورو چې د الله پاک توفیق شامل حال ان شاء الله سبا تکرار وشي هغه سره بم فایده وشي او سنه معلومات بم ان شاء الله د الله په توفیق راشي ابو بکر صدیق بارکی اول بنیادی معلومات کم چې د صحابو د تاریخ متعلق کتابونه دي هغه اصلي کی
دې اصل نوم ابو بکر صدیق اصل نوم عبد الله دی، د پلار نوم د دې عثمان دی. شجره داسې ده عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب وبن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب القرشي التيمي. فاتم پوش کې د دې سلسله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاويږي. کنیت د دې ابو بکر دی، د بکر او بکر نه دا لفظ ماخوذ دی بکر. ځوان اخت ویلی شي القاموس المحیط لیکلی دی نوجوان اونټو. عربو به د خپلو بچو نومونه بکر باندې اکثر کې ښودل. ډېرې لویې قبیلې نوم هم بکر و، په دې کې تېره شوی وه. د دې نور القابات کم چې حدیثو کې ثابت دي په هغې کې یو عتیق دی. دا لقب دیله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړو. صحیح ابن حبان جلد 15 صفحه 280 کې موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انت عتیق الله من النار، تد جهنم نه د الله آزاد کرده سړی. په دې باندې د دې لقب عتیقم دی. سنن ترمذی کې حدیث دی 3679. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له خوشخبری ورکولا فانت عتیق الله من النار. ابو بکر خوشاله شه ته الله د اور نه خلاص کړي. مورخین بیا نور وجوهات لیکي. اصحاب الرسول محمود المصری جلد 1 صفحه 59 کې غلیږي ابو بکر صدیق ډیر حسین او جمیل په دې وجه وته عتیق ویل شي. شرف او منزلت او خیر او بلای دا په دې کې ډېر پراتو. بهر کې کم چې حدیث کراغلي مونږ غل ډېر ترجیح ورکو چې دا حدیث او چې دا تاریخ هو. دویم لقب د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له ورکړو هغه صدیق دی، سچائی کا پیکر صدیق. صحیح بخاری کی کتاب فضائل و اصحاب النبی باب فضل ابی بکر پای کې حدیث نقل له رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر عمر او عثمان احد تختلو غر د پاسو لاړو. هغه احد غر هغه په جړه کې دو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اے احد پزیټینګ شا فانما علیک نبی استاد پاس نبی ولار دی و صدیق او صدیق و شهیدان او دو شهیدان. صحیح بخاری حدیث ته دا احد غرا پزه او درېګا پزه ټینګشا استاد پاسا نبی او صدیق او دو شهیدان ولار دی. دا صدیق لقب دغه نه ملو شو. بل شب معراج حدیث تاسو به اوریدلی مستدرک حاکم پاره کې نقل کړی لیکل دی. امام زهبی او نورو محدثون هغه ته صحیح ویل دي. رسول الله سلام معراج پشپا باندې کلا اسمانونو تختلو هغه سیر وکړو. تفسیری حدیث ته کې نشوتلې لکه مونږ ته خو موضوع د پرته ده اچھا دا خلکو نه مانو. لیکن ابو بکر صدیق د چاوي چې نن خو یار نور خبرې کوي وای چې اسمانونو سیل می کړه دی بیگا ناغه دی وی چې هغه وی دی بالکل صحیح ویلی دی. صداقت تصدیق د نبی سلام کو نه په دغه وجم دی د صدیق لقب ملو شوی دی. صاحب قرآن او د صاحب ویلی دی اذ یقول لصاحبه سورۃ توبہ سلوی ختم آیت. اللہ فرمائل جوش و جذبے پر صحابوں کے پیدا کولا الا تنصروه فقد نصره الله کتاسو د رسول امداد نکوي لیکن الله د امداد کړو. اذ اخرجه الذين كفروا
کله چې استو دغه خلکو چې کافرو دې استو د مکې نه استو ثانی اسنین دو په دو ابو بکر کمالات دي کنه دو په دو یو رسول الله بل ابو بکر از هما فی الغار کله چې دواړه په غار کې وو کله چې د خپل صاحب ته وې مرګري لا تحزن ان الله معنا بل لقب دی قرآن ورکړه دی اتقا وسيجنبها الاتقى سورۃ اللیل 17 آیت ډیر متقی او ډیر پرهیزګار ابراہیم نخعینا روایت نقل دی طبقات الکبرى کې جلد 3 صفحه 171 ابو بکر تا اواه ویلی شي اواه د دې بل لقب دی نرم دل ابو بکر پیدائش کله شوی دی ابو بکر صدیق علماء په دې اتفاق دی چې دی پیدائش په عام الفیل نه وروسته شوی دی خصوصا د پس شوی دی دغه تعین نشته دی سوګي دوه کاله پس شوی بعضی مورخین وی عام الفیل هغه برها چې حمله کړی و په مکه باندې تاسو ته یاد شي دوه کاله او شپږ میاشتې سوګي دی سوګ دوه کاله او میاشتې زیاتی کمی مورخینو دغه اختلاف دی عربو کې د لیک لوست رواج نو دا ډایره مایره غي نه لیکلې په دې وجدا د تاریخ د تعین دا پرابلم شته پکې رنگ د دې ګورا سور سپین چوته وي بدن د دې نری پیرو دوبلا پتلا طبقات الکبرى کې دي داخه ابن سعد لګل جلد 3 صفحه 188 قیس بن ابي حازم وی ابو بکر صدیق لته ماده نری پیرو وجود باندې غوخه نوا رنگ ګورا چټاو سور سپینو صحیح بخاری او صحیح مسلم دې روایتونو نچوړ چې راجمه کې کنه نظر دی مائل سفید دی زردی مائل زړ بخنو قد قامت د ابو بکر صدیق دا معتدلو ډیر دنګم نو ډیر چتم نو دوبله پدله هلکه رخسار سپکننګیو پیټ ملا چې ګنده دا خوندار و اکثر لنګ به خو دو یعنی او چو کنه ډیرو مخ باندې غوخه نو سترګې د دې دا ورنه نه وته وي ناک اونچی پوزه د دې دا اوچته و دنګا پندلې د دې دا نری وي تندې د دې راو د تندې د سرو د ګری دا وختي سپین شو نه کې به نکریزه بیا لګوله ایو قسم خاص واخه د مکه کې به ملاوي دو کوته ماغي د ویلی شي هغه بم دی لګول دا خو د دې دغه ذات سره متعلق بنیادی معلوماتو د دې د پلار نو مخه ما تاسو دوی عثمان بن عامر داغي کونیت ابو قحافه نکله کله راځي چې د ابو قحافه زویلوي نه خای ابو بکر خپل پلار یادي فتح مکه پرز باندې اسلام قبول کړی ښا علی صحابه کی دي ابن حجر اسقلانی جلد 4 صفحه 375 کې لیکلي مور د دې ابو بکر صدیق مور نوم سلمہ د بنت صخر د صخر لوروا سواد خارا سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ام الخير داغي کنیتو اسلام پاول نو ورځو کې د اسلام قبول کړو ابو بکر صدیق سلور ودونه غړو درې زامنو درې جنکې وي د دې اوله بیبي داغي نو قتیله بنت عبد العزى د اسلام باره کې مورخینو اختلاف دی خدا ابو بکر صدیق د جاهلیت په دور کې دا طلاق کړو دا مدینه منوره ته راغلی و د اسماء ملاقات لا صحیح می دی ځان سره راوړې ای کوړه نو پرېخه بلکې سوال جواب یې کړو عائشہ ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کچ دا کوړه پرېدم کپرې نه زما د سورې ممتحنه آتم آیت بیان نازل شو
دې سلسله کې چې کوم کافر تاسو سره جنگونه نه کوي د اسلام د وجه خیر هغه سره تعلقات ساتل شي. ابو بکر صدیق دویمه بیبي ام رومان بنت عامر بن عویمر علی صحابه کې لګي داغه درېمه بیبي نوم دا ام رومان بنو کنانه او بنو خزیمه سره داغه تعلق دام دمخ کې خاون نه مطلقه وا حارث بن سنجره هغه طلاق ورکړو وفات شو هغه نو ابو بکر صدیق سره بیا واده کړو. شروع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت او تبلیغ شروع کو د اسلام قبول کړو. دا د عبدالرحمن او د عائشې بیبي مور ده. دغه دوه اولاد شو. دا قتیله ده عبد الله او اسماء دا د دینه پیدا وو. قتیله کما چې اوله بیبي وا طلاق شوی وا عبد الله بن ابي بکر او عثمان بنت ابي بکر دا د قتیلینو. ام رومان نا عائشہ و عبدالرحمن. دا شپږم هجری کې بیا مدینه کې وفات شوی ده. ابو بکر صدیق درېمه بیبي اسماء بنت عمیس چې د عمیس لور و اسماء بن معبد بن حارث ام عبد الله باغې ته ویل شو. مسلمانان چې لا دار ارقم ته نو ورننه وته د اسلام قبول کړو. شروع کې ډېر شروعاتو کې خدا اسماء بنت عمیس یاد بساته دا د جعفر طیار بیبي وخه. جعفر بن ابي طالب کله چې جنگي موتا کې پاتم هجری کې شهید شو کنه بیا وسره ابو بکر صدیق نکاح کړو. دا غینه بیا محمد بن ابي بکر دا پیدا شوی دی. ابو بکر صدیق چې وفات شو نو اسماء ژوندې وه. 11 هجری ابو بکر صدیق 13 هجری د دې سنه وفات ته 13 بیا سره سیدنا علی نکاح کړی دا. څلورمه بیبي د ابو بکر صدیق حبیبه بنت خارجه بن زید بن ابي زهير. حبیبه دا د مدینه وا د انصارو د قبیله نه وا. سنح په مقام کې ابو بکر صدیق به دې سره اوسېدو. اوم د دینا د دلور ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور ام کلثوم دا دینه پیدا شوی و. اولاد په دې ترتیب شو عبدالرحمن بن ابي بکر د اول زوی مشره. دی حدیبیه کې د اسلام قبول کړی دی. ښا یزید په ولی عهد په دور کې دی وفات شوی په لار کې عبدالرحمن بن ابي بکر. دویم دی عبد الله بن ابي بکر. هجرت په موقع باندې د ډېر اهم کردارو. خبرونه به د مکه والو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول او 11 هجری کې دی وفات شوی دی ابو بکر صدیق په زندګۍ کې. درې اولاد محمد بن ابي بکر چې د اسماء زوی و. د ډېر وروسته حجۃ الوداع کې دی پیدایش شوی ذوالحلیفه مقام باندې. امیر المؤمنین سیدنا علی دلوی کړی دی او د مصر گورنر او د التبیا وفات شوی دی. الاستیعاب کې ابن عبد البر لیکلی دی. ذات النطاقین اسماء بنت ابي بکر دا د دې لور وه. دا د ام المؤمنین عائشه صدیقه نه مشره وه. سل کاله تقریبا د دې عمر و. نه غاخ پرې وته نه پاکل کې سفر راغلی. اسماء بنت عمیس 56 حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی دي. 73 هجری کې په مکه کې دی بیا وفات شوی دی. ابو بکر صدیق 15 اولاد عائشه صدیقه ده. صدیقه بنت صدیق هغه ځان له
زبردست تاریخ ته چې دیباج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په شب معراج کې داغي تصویر دا خودل شي وو 63 سال په عمر کې دی وفات شوه دی اولاد د دینو شپږم اولاد ابوبکر صدیق ام کلثوم بنت ابي بکر د دې واده غا طلحه بن عبید الله سره شوی دی چې هغه جنگ جمل کې بیا شهید شوی دی دا د ابوبکر صدیق بنیادی معلوماتو 15 بیبیانې بل د ابوبکر صدیق کارنامې چوغوره د شروع نه واخلې د شروع نه رسول الله سلام چې کله دعوت او تبلیغ شروع کو دا هغه وخت نه د رسول الله سلام ملګری سوچ کوي بیا هجرت په وخت کې جنگ بدر کې په میدان احد کې په حمراء او الاسد کې غزوه بنو نذیر بنو مستلق او غزوه خندق غزوه بنو قریظه صلح حدیبیه غزوه خیبر سریه د نجد بنو فزارا امنه القضاء ذات السلاسل فتح مکه غزوه حنین او غزوه طائف تبوک په دې غزاګانو کې دی پیغمبر یواد نه دی پرېخه د حج امیرو پناهم هجری کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړو او وفات نبوي په وخت کې کمالات تاسو ورېدلې دي داغه اعاده ان شکر نه خبرې وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د ارتداد فتنه پورته شوی و اسامه رضی الله عنه هغه لخر دی لګلو طلحه اسدی سره اسود عنسی سره دې سره دی جهادونه ګړو اهل عمان او بحرین ولدا مرتد شو ابو بکر صدیق دې سره هم جهاد کړو ګورو د قران مجید هغه جمع کول په یو جلد کې په یو غته کې ابو بکر صدیق کړو مسلمۃ الکذاب سره جهاد او دغه دباول دا ټول ابو بکر صدیق کمالات دي خبیا د ابو بکر صدیق په دور کې فتوحات څومره شوې دي عراق فتح شوی د عراق خالد بن ولید په لاس باندې شام فتح شوی د شام علاقې فتوحات شام دا لوی فتوحات د ابو بکر صدیق په دور کې شوې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک نه ابو بکر صدیق فضائل اول خود ابو بکر صدیق ایمان نه دی ایمان دا ټنګې دی ایمان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سحر منځ به وکړ صحابو ته به چا خوب نه ویل دي کنه چا چې به خوب لیدل خوب به بیان کو د سنن ابو داود حدیث دی 4634 یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ما خوب لیدل خوب دا چې یو میزان د اسمان نه راکوز شو یو تل د اسمان نه راکوز شو بیا تاسو ابو بکر صدیق هغه وزن کړی شو نه تاسو د ابو بکر صدیق نه ډېر درانه خده تاسو بوج سیواو بیا ابو بکر عمر وزن کړی شو نه ابو بکر ډېر وزنیو بیا عمر او عثمان دواړه تول کړی شو نو عمر په ډېر درنو بیا میزان اوچت کړی شو حدیث ضعیف دی لیکن د دې شاهد موجود دی بل مسند احمد کې موجود دی بل شاهد ہے سنن ابی داود کې موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خلافت نبوت ته اشاره ده خلافت النبوه بیا الله ملک او سلطنت ورکی چاله چوغړی دا ابو بکر شان چې ابو بکر ایمان لحاظ سره ډیر درن بل ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ایمان او د تصدیق خبره په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم غزیر په خپل ورکړل دي ابو بکر صدیق په مجلس کې موجود نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د سحر منځ کو خلکو ته متوجه شو فرمایله دا صحیح مسلم حدیث دی
چې وسړي غوا روا نکړې وه په هغې د پاسه ناست و غوا له ګزار ورکړی دی غوا له را پرېښی دی نو غوا ورته وی چې مونږ دې له نوي پیدا کړی شوې غوا ورته خبره وکړه مونږ خو زمیندارۍ دپاره پیدا ویو مسجد کې خلک وی چې عجیبه خبره ده غوا هم خبرې کوي رسول الله سلام فرمایل زم په دې ایمان لرم ابوبکر عمر هم په دې ایمان لري حالانکه دواړه موجود نو ولدا بیا نبی سلام فرمایل هم دې حدیث کې پسې اضافه ده یو سړی خپل بيزي روانې کړې وې یو شرمخ پاغي باندې حمله وکړه او یو بيزي ته بوتله هغه سړی هغې پسې لګېدلی او بيزي ته ونیول وایې غسته نغر شرمخ ده ته وایي دې سړي ته وایي خبرې کوي دی خو نن تا بچ کړه دا بيزرې زمانه بچ کړه خو چې کله د درندګۍ روزي که نه بیا به رانه څوک بچ کړي چې کله به زمانه علاوه بل ګډ به بني بل چرواهه بني خلق وی سبحان الله شرمخم لا خبرې کوي رسول الله سلام وی او که نه زم په دې ایمان لرم ابوبکر عمر هم په دې ایمان لري دا نبوي دسخط ابوبکر صدیق په نبوت با ابوبکر صدیق په ایمان باندې دا صحیح مسلم حدیث دی بل د رسول الله سلام محبوب ترین صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح بخاری حدیث دی 2662 نمبر حدیث دی عمر بن عاص فرمائی معرکہ ذات السلاسل هغه کې رسول الله سلام دی د فوج سپه سالار کړی خلکو ته نن سبا سیناپتی وي سیناپتی په معنا پوهېږي نه هو هندی له زور ورکړی دی ګاندھی به وی ګاندھی हिंदी हमारी देवताओं की ज़बान है 1867 और 57 उर्दू हिंदी इख्तिलाफात आती रशीवी दी कना बाहर के आमर बिन आस आगे विचो ज़लम मादिन तपोज़ रसूलुल्लाह सल्लम नताज रटोल नज़ियात महबूब सोगती रसूलुल्लाह सल्लम फरमाइल आयशा ما ته ویل نه جنا پسړو کې پنارینو کې نه ما ته وی چې دای شی پلارو ابو بکر صدیق ما ته ډیر محبوب دی انن خمینی لیکي په کافی کولینی په نور کتابونو کې که زما حکومت راغی په مدینه باندې نه مدینه کې یو بوتان دی دا به وزوبا سما وستو انقلاب پکاړه داخله وی خمینی انقلاب خمینی خو کافر دی خمینی سره توپ خبرې کړې دي ادي جماعت اسلامي والا خمینی سره الحاق کړو ادي باقاعده یو بل سره یارانه او تعلقات تیر شوي دي لکه چې صحابو ته کافر وي تدل په لاس کې لاس ورکې کدو حیا تاسو نه وته دا خو چې بس جیب ته پیسې راشي ووټ بانک بیلنس یې وشي ابو هريره رضی الله عنه حدیث نقل له صحیح بخاری 2666 کې ابو بکر صدیق شان وګورا رسول الله سلام فرمایل چا چې په دو بیبیانو باندې د خرچې نه څه خرچه کړي من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنه د تبا د جنت دروازو نواز کول شي عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه کم چې منځ گزاري هغه تبا د جنت خپل خاص دروازه د هغه تبا د هغې نه آواز کېږي جهاد والا تبا جهاد د دروازې نه آواز کېږي روزهدار تبا د روزې والا باب الریان نه آواز کېږي چې دلته راشه دلته خدا سے هو شخصیت هم شته دی چې هغه تبا دا ټولې دروازې آوازونه کوي د دې ټولو دروازو نه به ته آواز کېږي هغه څوک دی نعم وارجو ان تكون منهم یا ابا بکر رسول الله سلام فرمایل چې ته د هغې نه ابو بکر صدیق چې هغه ته به جنت ټولې دروازې اوازونه کي نه دته خمیني و چې دا بوت دی زمونږ والد سے فرمایل سورۃ توبه په درس کې په دې منبر د پاسه ویلو چې په غار ثور کې کله رسول الله سلام ناستو
ابو بکر صدیق ور سره ملاستو دې خمینی لیکلی دي چې ابو بکر چغه کړ خلکو ته چې راشه کنه هغه خدل د کې د پټ شوی دی وی الګه قران سے وی راته سوي ندا شیګانو زیاتې کړي مون کافر وته نه وایو تیزی بعد ټیموشي خو صحابه دا کافر وي مونږ له بیا د گزارې خبره نه راځي شیګانو کې 12 قسم شیګان دي 12 قسمه په دې کې سب بالکل کفر تو ورننه وتی دي اسو خو پکې بالکل دا وی چې جنا د سن جنا نشته دي دا خو پاکستان ذوالجنا آزاد کړی دا د ذوالجنا د سپیمو صدقه د تاسو ته ملو شوی دی صحیح ابن حبان کے جلد 15 صفحہ 259 کے حدیث نقل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دې متعلق یو خوب لیدو چې مال یو لو خراق لې شو پیاله وډه کوا ما دا غینا خو وبوس کله چې هر څو پاره کې بیا مې ولیدل چې هغه وبو هغه سیز چې کوم ما اوس کو تجری فی عروقی بین الجلد واللحم روان دي د ما سرمنو د غوخې په میانس کې پرګونو کې داسې روان دي بیا صدا غینا پاد شو هغه پیاله کې ما ابو بکر صدیق لا ورکړو خلکو ته وی تاسو دې څه مطلب وباسه هغه وی اې د الله رسول دا علم دې چې الله تاسو درکړی دی چې تاسو خبر برابر شوي دا غینا باقی ابو بکر صدیق لا ورکړو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قد اصبتم یقینا تاسو بالکل صحیح ویلی دي تاریخ الخلفاء کی سیوطی لګي صفحه 129 عائشہ صدیقہ فرمایل چې دریس په میرا له زما په دې کمره کې کاکو دي شوې ابو بکر صدیق ته او ابو بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې به تعبیر استو هغه فرمایل دا خو بالکل رښتینه ده او ستا په کمره کې بدرې بهترین اشخاص هغه خخیږي ناغه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ابو بکر بل عمر فاروق ده دا اقبالم دی بارے کی ویلی دی دې باندې بس اکتفا کو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس مرتبه دا د ابوبکر صدیق دا په دې باندې د امت اجماع ده د صحابي ګستاخی کول دا د اسلام ګستاخی کول دي او د صحابو دفاع د اسلام دفاع کول دي ښه په میله کې واړه وړ کتابونه خرڅيږي پاغي به لیکلي امر و عیار کی عیاریا او په عینک ولا جن کې یو سړی جوړې په ټوپونو باندې ګرځي د دې شاده لیک تاریخ تاسو کتلې دي دا عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه فاتح مصر چې هغه ډېر چالاک او ته ویلي دي په خلافت ملوکیت کې دا ډېر چالاکو 10 روپے چالاکی کړی نو فاتح مصر او فاتح قبرص هغه ته په میله کې نن خلک سی وي امر و یار دوکمار امر و یار کی یاری او دا کتابونه دا وړو ګوري کیسر سے بدا کتابونه موږ را کول پاسبان کې منګه غټم پس پویلو ادا میله کې خرڅيږي صحابو ایمان نن دې تر غورځې دې خلکو را غورځول دي په میله کې رسم لولي په 2 روپے په 3 اور ډرامې والے ته بل کردار نه ملایويږي چې صحابو کردار کوشش کوي د صحابو حت کوي بیزتی کوي اسه تماته دا وایي چې د صحابي ختم کې تاسو سره اسلام پاتې شي ته مسلمان پاتې شوي د لاکو د اسلام او د قران د حدیث چاره رسولي مزته له ما غتا هوته له وې که زمو نکان تلو مدینه ته یا مکه ته خدا صحابه راغلو د غي دعوت او تبلیغ مهنتونو د اصحاب بابا تاریخ وګوره په کاشغر کې جنگ شوی دی عبدالحلیم اثر په روحاني رابطه کې د دیر د تاریخ تلان دغه تاریخ لیکل دی سلور زره کافر په کاشغر چترال او دغه زینو کې دې سره تابعین جنگي دي اسلام دله دا سره رسیدل دي
په 44 هجری کې او د عمر فاروق په خلافت کې دلته کې حسن بصری دغه رنګ خلک راغلي دي هغه بدل د درسونه کول د قران او د حدیثو دلته ډېر زیات بغاوتونه شوي تاریخ افغانستان وګوره د ابو ریحان کم چې المنحل ولو چاپ کړی دی عمر فاروق وی کاش زمونږ د افغانستان په میانس کې دا اوس پنه دیوال وي چې موږ دلته نه ورغلې دا اوسنه افغانستان نه په خوانه افغانستان دا تر چاینا پورې او چین والوم 200 کاله سره کلونو د پاسه په موږ باندې حکومت کړي په دې علاقو باندې تاریخ افغانستان کې دي 2 جلد زخیم کتاب دی دا اسلام دلته کې دا صحابه کرام را رسول دي صحابه کرام قرآن مجید کې الله غي دی ویل رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دین رضا دی الله د دین رضا دی دې یو بل نه دواړه رضا دي او دا کم خلک چې د ارتداد خبرې کی خصوصا تفسیر منار کې یو خبره موجود ده هغه صحابي نه دي د رسول الله سلام صحابه نه دي مرتد شوی دا فضل خبره دی په دې باندې دلیل نشته دی اخو دغه خلک هغه مرتد شوی چې منافقینو الله دې مال او تاسو له ایمان او د عمل صالح توفیق راکړي د ملک د صحابه خلاف چې کوم حل ذلی کیږي الله دې په خپل قدرتونو دې مخنیوي وکړي اذانو کې صلی الله علیه نبی